بسم الله الرحمن الرحیم. زه راشد علي اډیشنل ایسي رستم تاسو ته مخاطب یم. څنګه چې تاسو ته پته ده د ډینګي دا وبا خپره شوې ده او په ضلع مردان کې تقریبا 162 کیسونه پورې خبر راغلی چې دا پیشنټ راغلی دي. نو په دې سلسله کې کوم زموږ چې ډسټرکټ مردان انتظامیه ډیپټي کمشنر مردان ډاکټر عظمت الله وزیر صاحب دا یو میټینګ کړی او هغې کې هغه وایي چې زه به د دې خپله نګراني کوم او مانیټرینګ به کوم. محکمه صحت ته هم میسیجز ورکړه چې کوم د هغې ټیمونه دي هغې به د روزانه په بنیاد باندې فیلډ ته ځي او خپل اکټیویټیز به کوي. دا میسیج ورکوم چې هغې د دې کوم چې حفاظتي تدابیر دي هغې اختیار کړي. په دې کې اول خو دا ده چې کوم د دې په کورونو کې اوبه پرتې په بالټو کې یا په لوښو کې هغه د دې نه ساتي، ځکه چې دې کې دغه ماشي لاروا پکې پیدا کوي او هغې نه دا مزید پیلاویږي. بل دا دی چې دې کوم ماښام کې یا سحر کې دې خپل روزګار یا کوم دغه ته ځي یا فرض کړه دې ودم وي نو دغه ټایم کې دې دغه جالۍ ضروري استعمال کوي، دا مسکیټو چې کوم نیټس دي ورته. بل حکومت دې لپاره دا هم کوشش کوي که فرض کړه تاسو ته داسې څه کیسز اطلاع راځي نو هغه دی چې کوم د تحصیل په سطح هاسپیټل دی یا چې کوم زموږ د مردان په سطح هاسپیټل دی هلته د هغه رپورټ کوي. انشاءالله د دې د تدارک لپاره به کوم چې زموږ صحت محکمه ده دا به کوشش کوي او انشاءالله مزید به کوو. دې نه علاوه چې دی کوم چې د تالابونه دي یا بعض اوقات داسې چې په ګملو کې وي یا چې کوم د ټایر شاپس دي نو په هغې کې دا اوبه جمع کېږي او هغې کې دا موجودي وي د دې کوم لاروا ده دا پکې فردر چې دی دې له ماسکیټوز جوړ شي نو دا هم یو ذریعه ده. نو په دې کې چې دی زموږ کوم چې ټي ایم ای ده هغې ته ما آرډرز کړي چې هغې فیمیګیشن به هم کوي، انشاءالله آی آر ایس اکټیویټیز به هم کوي. نو زما دې نه علاوه چې کوم ستاسو زما د مردان چې کوم د ویلیج کونسل ناظمین دي دې ته هم زه دا ریکویسټ کوم چې دا آګاهي میسیج دی هغې په خپل چې کوم یونین کونسل دی هغې کې هم دې دا خور کړي. انشاءالله مونږ او عوام به یو ځای د دې مرض خلاف چې دی جدوجهد کوو، انشاءالله به ختم